نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، مونږ ټول په یو ملک کې اوسېدونکي خلک یو، او کوم ملک هم یا په کومې سیمې کې، په کوم شهر کې، په کوم کلي کې امن نه وي، بدامنۍ وي، نو هغه ملک وي، که سیمه وي، که علاقه وي، که شهر وي، د ژوند سکون دی دغه مشکل ترین ګرځېږي. دې د وجې نه د کوم حالات راغلي دي، نو امن په مناسبت سره به مختصر شان هغه بیان بو کوس د امن څومره اهمیت ته، امن فواید څه دي، او په کوم ښار په کومې علاقې کې بدامنۍ وي هغه کې څومره نقصانات کیږي. عزتمند مسلمانانو، امن سکون دی دا ډیر عظیم نعمت ده. په کوم ځای کې هم امن وي، دغه علاقه، دغه ښار دی به هر یو شیز دا به څه شی وي، محفوظ وي. او په کوم علاقې کې، په کوم شهر کې بدامنۍ وي، بدامنۍ شکار وي، نو هغه ځای کې به هر یو شیز متاثر کیږي. بیا هم که معاملات دي او هم که عبادات دي، هغه به څه شی کیږي، متاثر کیږي. دې د وجې نه اسلام کې د امن ډیر زیات اهمیت بیان شوی دی. هغه وجه د هغه دی څه امن وي، نو بیا ستا عبادات وي که معاملات وي هغه برابر وي. بیا څه امن وي، د ستاسو کوم ژوند دی هغه ژوند کوم دی هغه ښې طریقې سره روان وي. امن دا دومره عظیم نعمت دی، دغه تاسو هغه چا نه تپوس وکئ څه کوم خلق بدامنۍ شکار شوي دي، کوم خلقو ته امن نشته، کوم خلق د امن پسې ترسیږي، هغو خلقو نه تاسو امن تپوس وکئ، هغوی به درته بغیر د کتاب د مطالعې کولو نه مکمل د امن اهمیت به تاسو ته څه شی کی بیان کی. ولې حالاتونه هغه د امن سکون سباق ته هغه زده کړي وي،
نو که مکمل تفصیل به درته بیان کی څه امن اهمیت څه دی او امن فواید څه دي. دغه تاسو هغو خلکو نه به تپوس وکئ چې په کوم ځای کې بدامنۍ وي او امن نه وي او خلق د امن سره چې کېږي ترسیږي چې کاش کې زموږ په علاقې کې امن وي. عزتمندو مسلمانانو د کوم دین چې موږ ته الله تبارک وتعالی راکړی دی هغه دی اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. دین دا الله په نیز باندې چې کوم دی هغه چې شی دی اسلام دی. تاسو ته غالبا یوې جمعې کې د دین او اسلام په درمیان کې فرق هم معلوم کړی. بهرحال هغه طرف ته نه ځو. اوس دغه زموږ ولا چې کوم دین دی دغه چې شی دی اسلام. اسلام کې درې ټکي دي سین لام میم. نو معنا دغه شوه سلامتیا ولا محبت ولا مینې ولا دغه چې شی دی دغه دین. اوس راځو د امن تعریف کوو چې امن اخر یې څه ته. نو علماو لیکلي دي چې امن تعریف داغه دی چې په کومې سیمې کې په کوم شهر کې په کومې علاقې کې په کوم ځای کې ستا مال ستا جان او ستا عزت دغه چې شی وي محفوظ وي بس دغه چې شی دی امن. او ستاسو کوم عزت دی ستاسو کوم جان دی دا کوم چار چپیره کوم خلق دی دین چې شی دی محفوظ دی دغه چې شی دی دغه امن دی. نو امن تعریف انداغه شو کچیرې ستا مال محفوظ دی ستا مال ته نقصان نه ملویږي ته په امن باندې. ستا یو ځای کې د جان محفوظ دی ته ویریږي نه چې دې ځای کې ما ته جان خطره دی دغه بیا امن نشو. او په کوم ځای کې هم ستا جان محفوظ دی دغه چې شی دی دغه امن دی. او دغه شان د ستا عزت محفوظ دی ته یو ځای ته راړې او ته تا سره دغه ډار وي چې زه د کوم زما عزت دی دا ارد ګرد خلکو نه دغه غیر محفوظ دی دغه بیا امن نشو بیا. او کچېرې تا عزت نور خلکو نه محفوظ شو نو بیا هم چې شی دغه امن دی. دا خو علماو یو قسم تعریف کړی دی د امن. اوس د یورپ څه کوم خلق دي د یورپ کې څه کوم خلق اوسیږي د هغوی د امن تعریف داسې نه کوي یو بل قسم تعریف کوي. د هغوی وایي څه امن تعریف دغه دی چې ما ته مکمل ازادي میلاو شي. که زه شراب څکم ما ته څوک څه نه وایي. که زه حرام کوم ما ته څوک څه نه وایي. که زه کل عام زنا کوم ما ته څوک څه نه وایي. دغه چې شی دی دغه امن. نو هغه ولا څه کوم تعریف دی هغه یو قسم دی او د علماو څه کوم تعریف دی هغه بل قسم دی. ظاهره خبره دی مونږ به د علماو تعریف رخلو. کوم تعریف څه کتابونو کړی دی کوم تعریف څه زمونږ مشایخو زمونږ علماو کړی دی هغه تعریف مونږ رخلو. هغه تعریف څه دی ستا ورکې عزت مال جان دین دغه محفوظ وي دغه چې شی دی دغه امن. اوس رځو د امن فواید څنګه دي. امن فواید څه دي؟ که یو ځای کې امن راغلو
فایده یې څه ملوي تا فایده ورباندې څه مرتب کیږي عزتمندو مسلمانانو په کوم ځای کې هم امن وي یو خو د هغه دی که تا دیني تعلیم دی که عصري تعلیم دی دا به هم څه شی وي محفوظ کومې سیمې کې څه امن وي هغې به ښې طریقې سره مدرسه هم روانه وي او ته به مدرسه هم جوړولی شي او څه مدرسه جوړه کړي تا ته به طالبان هم بیا راځي ولې به راځي ځکه به راځي امن ده څه شته نه نو یوه فایده دغه شوه تاسو کوم دیني کوم تعلیم دی هغه به هم څه شی وي متاثر کېږي به نه هغه به هم څه شی وي محفوظ وي اوس کومې علاقې کې څه امن نه وي بدامنۍ وي هغسې کې مدرسه چلېدلی شي هېڅکله هم نه شي چلېدلی لکه څه هر یو کس د خپل ځان عزت خیال ساتي جان خیال ساتي کوم ځای کې هم تا جان خطره وي هېڅکله هم هغسې ته نشته ولې ته به ډارېږې چې زما جان خطره دی داسې نه چې زما جان لاړ شي زه دې ځای ته لاړ شم نو د امن فایده یوه دغه شوه تاسو څومره هم دیني تعلیمات دي هغه څه شی دي هغه محفوظ دي ته دې ځای کې مدرسه جوړولی شي که مدرسه جوړه کړې ستا ته طالبان هم راتللی شي ځکه ستا سیمه دغه څه شی دی محفوظه دی امن دی بدامني شکاره نه دی دغه شان عصري کوم تعلیم دی عصري تعلیم مراد دغه دی دنیوي کوم تعلیم دی دا هم متاثره نشي کېدلی کوم ځای کې امن دی ښځې کې ته سکول هم جوړولی شي څومره هم ماشومان دي دغه ماشومان سکول ته هم راتللی شي او ښې طریقې سره عصري کوم تعلیم دی هغه هم مخکې بتللی شي ته ولې امن ده او که چیرې امن نه وي بدامنۍ شکار وي هېڅکله به هم سکول که جوړ هم وي بیا به ناکام وي سکول مخ ته پرمختګ نشي کولی خامخا به دغه سکول بندېږي بیا سکول بند شو تا ولا عصري کوم تعلیم دی کوم نظام دی هغه څه شو تباه برباد شو تاسو کوم ماشومان دي هغه په کور باندې کېناستل او تعلیم ورته حاصل نشو دا هم بیا په معاشرې کې په زندګۍ کې مخکې نشي تللی بیا نو د امن غټه فایده د هغه دی څه که تا دیني تعلیم دی یا عصري تعلیم دی دغه دواړه چې شي دي دغه محفوظ ترین ګرځېږي هلې کوم ځای کې امن وي او څه امن نه وي نه تا مدرسه چلېدلی شي او نه تا سکول چلېدلی شي مطلب دغه دی د تعلیمي کوم میدان دی تعلیمي کوم نظام دی دغه تا ولا څه شی کېږي تباه کېږي دویمه فایده دغه دی څه کوم ځای کې هم امن وي ستا معاشیت هم مضبوط کېږي بیا ستا معاشیت ته ټوس نه رسېږي زما مراد دغه دی څه کوم ځای کې هم امن وي ته کاروبار هم کولی به شي انویسټمنټ هم کولی شي ته بار ځای نه که څوک راځي انویسټمنټ ستا په علاقې کې کوي هغه ښې طریقې سره کولی شي کاروبار کولی شي ولې امن ده چاته نقصان نه رسېږي ستا عزت ستا مال محفوظ دی نو ولې نه زه د خپل مال په دې علاقې کې زه صرف کم خرج کم څه زما ته فایده میلاو شي زه دکان خلاص کم ما ته فایده میلاو شي زه یو خپل کاروبار شروع کم ما ته فایده ورکې میلاو شي لکه دې علاقې کې امن ده دویمه فایده د هغه دی څه ستاسو کوم معاشیت دی هغه معاشیت ته ټوس نه رسېږي هغه معاشیت په ترقۍ باندې بیا روانېږي تاسو وګورئ په کوم ځای کې هم معاشیت کوم ځای کې هم امن دی
غسې کې به معاشیت هم څه شی وي په پرمختګ روان وي مخکې به روان وي د پنجاب په علاقو کې تاسو وګورئ لاهور شو اسلام آباد شو نورې علاقې شوې غسې کې معاشیت مخته روان دی ولې اخذ کې امن ده او زموږ د پښتونخوا کې بعض علاقو کې امن نشته نو معاشیت هم چې شو په نقصان باندې روان شو او بل نقصان دا هغه دی چې کوم ځای کې هم امن نه وي غځې کې تا معاشیت اسانیږي نه نور هم اوچتیږي ګرانیږي یو په 2 روپۍ باندې شیز دی هغه په 15 روپۍ باندې خرڅېږي 15 روپۍ باندې شیز دی هغه په 10 روپۍ باندې خرڅېږي 10 روپۍ باندې شیز دی هغه په 100 روپۍ باندې خرڅېږي ولې معاشیت نشته معاشیت نه وي ستا د کوم مال دی تجارت دی کاروبار دی هغه کې به خامخا نقصان بیا راځي دې د وجې نه په کوم ځای کې هم امن وي غځې کې به معاشیت دا به څه شی وي مضبوط وي او کوم ځای کې هم امن نه وي غځې کې معاشیت دغه څه شی دی خراب و بله طریقه بله دا هغه دی چې زما عزتمندو مسلمانانو کوم ځای کې هم امن نه وي ستاسو کوم عبادات دي هغه عبادات هم خرابېږي کوم ځای کې امن نه وي بدامنۍ وي ته ښې طریقې سره محفوظې طریقې سره خپل عبادات نشي کولی ولې تا سره بار ډایېږي یره وي که زه بار وځم ما ته نقصان میلیږي بیا که زه جماعت ته راوځم سبی المزه ته داسې نه وي څه ما ته نقصان میلاو شي زما جان ورکې لاړ شي تا سره به خامخا خوف وي یره به وي امن نشته سکون نشته دې د وجې نه به ته کور کې به څه شی وي انحصار به د کور باندې وي بار به نشي راوتلی د روزمنه څه کومه زندګۍ ده هغه تا وله مکمل تباه کېږي نو د بدامنۍ سره سره ستا عباداتو ته هم ټوس رسیږي او دغه شان د ستا معاملات هم خرابېږي د روزمره څه کوم زندګۍ ده هغه ورسره هم څه شی کېږي متاثره کېږي د دې وجې نه امن یوه غټه فایده د هغه دی ستا عبادات محفوظ دي ستا دین محفوظ دی ستا معاملات محفوظ دي نن زموږ ښې طریقې سره جمعې لمانځه ته رسو 5 وخته لمونځ جامې سره کوو دا د امن برکات دي څه امن ده که چیرې امن نه نه به د جمعې لمونځ او نه به د 5 وخته صحیح طریقې سره لمونځ و امن نشته زما عزتمندو مسلمانانو امن سره ځي نو د څومره هم ژوند دی تا وله ښې طریقې سره چې شی کېږي ټیکېږي امن اهمیت قرآن اوس څه وایي قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی که چیرې هغه خلک تاسو سره امن معاهده کوي جنگ بندي در سره کوي صلح در سره کوي ای پیغمبره ته هم مخته شویه ته هم ورسره صلح وکړه ته هم ورسره جنگ بندي ورسره وکړه توکل علی الله الله باندې توکل وکړه اوس دې آیات کې الله تبارک وتعالی دغه فرمایي یو قسم د امن اهمیت بیانوي امن څه اهمیت دی ای پیغمبره که دغه خلک تاسو سره امن معاهده کوي جنگ بندي کوي داسې نه وي تش وي او تا څه کوم ملګري دي هغه د انکار د امن معاهدې وکړي چې مونږ امن نه کوو مونږ د امن معاهده نه کوو مونږ جنگ بندي نه کوو فورا قرآن متوجه شو الله تبارک وتعالی ته فرمایي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله دا خلق تاسو سره امن معاهده کوي
صلح در سره کوي. اے پیغمبره ته هم مخته شو، ته ورسره هم صلح وکړه، څه معاشرې کې امن راشي، معاشرې کې سکون راشي، معاشرې کې ښکلی ژوند راشي، نوی ژوند راشي. دې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو نو څه امن وي نو تا وله څه کومه زندګۍ ده دا به ښې طریقې سره دا به څه شي وي روانه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا کړې ده، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراهیم علیه الصلاة والسلام فرمایي کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام مکې ته راغلو او اسماعیل علیه الصلاة والسلام سره سره خپله اهلیه بیبي هاجره دی څه کله پرېږدولو نو دعا یې وکړه، یا رب څه کوم ځای کې هم زه خپله اهلیه او خپل بچی دا زه پرېږدومه دا څه کوم ښار دی امن ولی وګرځوي. هغه نه بعد ویلو اهله وارزق من الثمرات، یا الله د دې ښار ته رزق ورته ورکړي. علماو لیکلی دي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام اوله دعا د امن کړې ده، لکه څه کوم ځای کې هم امن راشي رزق دا خود به خود بیا راځي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام څه دعا وکړه چې یا الله د څه کوم ښار کې زه خپله اهلیه او دغه شان خپل بچی اسماعیل علیه الصلاة والسلام پرېږدومه دغه ښار امن ولا وګرځوي. مراد ورنه څه و؟ مراد ورنه هغه و مکه بیت الله دغه امن ولا وګرځوي. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا په ذریعې سره هغه څه کوم ښار دی هغه اوس هم په امن کې دی. علماو لیکلی دي انسانان خو په مکې کې خود محفوظ دي، ځناور څه کوم دي دا هم محفوظ دي. ته هر یو ځای کې حلال شکار کولی شي، ښکار کولی شي. څه کله مکې ته ورننوتې ته څه کوم حلال څه کوم ښکار دی دا هم ته نشي کولی، دا هم په تا باندې حرام وګرځي. ولې هغه د امن والا ځای دی، ځناورو ته هم امن میلاو شوی دی، انسانانو سره سره ځناورو ته هم امن میلاو شوی دی. څه ځای کې به ته ځناورو ته به هم امن وي، ځناور به هم تا نه په سکون باندې وي. دغه شان هغه ځای کې چې کومې ونې ځمکې دي هغه ته نشي ویلی، ولې هغه په امن کې دي. علماو تر دې پورې لیکلی دي چې یو کس د مکې د حدودو نه بار قتل وکړو، قتل وګرځېدو، دغه لاړو حرم ته بیت الله ته او څه کوم مقتولین څه کوم ورثا دي دغه قتل یې ولیدو دا به دې ځای کې قتلولی نشي. ولې د دې جان مکې کې دغه څه شی شو محفوظ ترین وګرځېدو. اگر چې قتل یې کړی دی ته دغه بدلا ونه اخیستلی شي، تا دپاره جایز دی، خو مکې کې نه. علماو لیکلي دي هغه به ته څنګه وباسي؟ سوشل بایکاټ به ورسره وکړي، خوراک به ورباندې بند کړي، تعلقات به ورسره بند کړي. دا به دې حد ته مجبور شي چې دا به مکې نه وځي. کله مکې نه وځي بیا ته ختمولی شي، قتل کولی شي، خپله بدله ونه اخیستلی شي. قرآن تا ته جواز در کړی دی، بلکل ته یې قتلولی شي. تا ته یې پلار قتل کړی دی ته یې هم قتل کړی. نو دغه څه شی دی؟ دعا په برکت سره دی. حتی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هم دغه ځمکه جوړه شوه دی امن وګرځېدو، بس ممنونه شوه دغه ځمکه. او اسلام پر صرف دغه دارومدار نه دی چې اسلام راغلو دا څه کومه ځمکه دی دغه په امن باندې دی، بلکې مشرکینو دور کې هم دغه ځمکه په امن کې وه.
جاهلیت په دور کې هم دغه ځمکه په امن کې وه. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تبارک وتعالى قریشو باندې کوم انعامات کړي دي، هغه کې یو انعام داغه دی چې دغه ځمکه تاسو دپاره ما امن ګرځولې ده، امن والا ځمکه ګرځولې ده. وجه دغه وه ابرهه څه کله راغلو په لشکر سره 60,000 لشکر سره دغه راغلو. ابرهه ویلو چې دغه بیت الله څه کوم دي دا زه ختمومه، خپل ځان دپاره یو کور جوړومه، هوبه انداشنګې هلته به خلک رځي طواف به کوي، دغه ځای زه ختموم. 60,000 لشکر سره مکې ته روان شو چې دا بیت الله دا زه ختموم. قریش په دې وخت کې بت پرست هم وو، بتانو عبادات کولو، څه کله هم سخته ور باندې راغله، دوی به فورا الله تبارک وتعالی ته متوجه شو. دوی الله نه وغوښتو چې یا الله دغه بیت الله دی، د دې احترام زمونږ په زړونو کې پروت دی، د دې لاس ته وساتي. مونږ د دې مقابله نشي کولی، مونږ څه دومره اسلحه نشته چې مونږ د ابرهه مقابله وکړو. سو یا الله ته شته ته ورسره مقابله وکړي. هغه وجه دی چې کله 60,000 لشکر سره دغه لشکر چې کوم مکې په اطرافو باندې داخل شو، ابابیلو په ذریعې سره الله تبارک وتعالی نیستو لګوت. ولې د دې ځای کې امن ده، دې ځای کې به جنګ نه کېږي، دې ځای کې به چاته تکلیف نه میلاویږي، دې ځای کې ستا جان مال عزت هر یو شیز محفوظ دی. تر دې پورې ټولو نه غټه فتنه چې کومه روانه دی دجال به په سکندونو کې به دنیا مزلې به کوي، لکه څرنګه چې مونږ ټکس میسج یا میسج وکړو فورا بل ملک ته ورسېږي، امریکې ته ورسېږي، په سکندونو کې هغه میسج دغه ورسېږي. دغه شان دجال چې کوم دی په سکندونو کې به یو ځای نه بل ځای ته به دغه خپل مزلې کوي، ټوله دنیا باندې به دغه خپل سفر کوي، سوای یو ځای به ورنه پاتې کېږي، هغه دی مکه بیت الله. فرشتې به ورته ولاړې وي، دې ځای ته به دغه نه پرېږدي. ولې هغه امن دی. زما عزتمند مسلمانانو ټیم به هم پوره وي، زما د ټول تقریر خلاصان دغه شوه چې په کوم ځای کې هم امن وي، ستا تعلیم محفوظ دی، ستا دینی تعلیم محفوظ دی، ستا دنیوي تعلیم محفوظ دی، ستا دین محفوظ دی، ستا جان محفوظ دی، ستا عزت محفوظ دی. او چې کوم ځای کې هم بدامني وي، نه خو ستا دین محفوظ وي، نه به ستا جان محفوظ وي، نه به ستا عبادات محفوظ وي، نه به ستا دنیوي تعلیم محفوظ وي، او نه به ستا معشیت دا به څه شی وي محفوظ وي، نه به ستا په علاقې کې څوک راځي انویسټمنټ کاروبار کولی شي، نه به ته په خپله باندې د علاقې کې کاروبار وکړي، نه به ته دکان خلاص کړي. اگر څه دکان خلاصوي نو هغه به هم چا دپاره خلاصوي. چې کوم ځای کې بدامني وي، هغه کې ستا معشیت ستا کاروبار نشي چلېدلی. دې وجې نه ټول تقریر خلاصان دغه راووته چې د امن څه کوم اهمیت دی، امن څه کوم فواید دي، هغه مخې طریقې سره تفصیل سره بیان کړو. او څه کوم ځای کې هم بدامني وي، هغه ځای کې به څومره نقصانات دي، هغه موږ ته هم بیان کړو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.